عزیزان علماء لیکي چې د جبريل علیہ السلام نه لوی مقام په ملائک دنیا کې د بل چا نشتا. سلور ملائک مقربین دي، جبريل، عزرائیل، اسرافیل او میکائیل، او د سلور واړو ملائکو مختلف ډیوټي دي. په دې سلور واړو کې بیا لوی مقام چې دی هغه د جبريل علیہ السلام دی، ځکه چې هغه د الله او د هغه د محبوبانو په منځ کې قاصد او راز وړو. اوس دا یو خناکه غوندې خبره ده، خو خپه نشئ نه پې دا خوند شاید چې تاسو اغستی دی او نه زه پې پوهېږم، ځکه چې دا کار مونږ کړی نه دی. سړی چې په چا مین شي نو د هغه معشوق او د دې عاشق په دې منځ کې یو رهبار وي. نو د عاشق په زړه کې مینه چې ده هغه د معشوقې نه د رهبار زیاتی، ځکه چې د ده د تمام عشق دارو مدار چې دی نو هغه د رهبار په وجه باندې. رحمان بابا د عشق بادشاہ، هغه وایي چې د هیبت رهبار پختل نشما، لهیبت رهبار پختل نشما، خدا از د سبای ویلی رهبار تا. نن زما د محبوب طبیعت چې و غصناک غوندې و، نو دا منځ کې رهبار چې دی د ډېر روب نه د ده نه پوښتنه نشم کولی، هسې نه چې څه د غصې خبره یې ورته نه له هیبته رهبار پوښتل نشما، خدای د څه به یې ویلي وي رهبار ته. نو رهبار هغه قاصد ته وایي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې. نو جبريل علیہ السلام چې دی دا رهبارو، دا الله او دا هغه د محبوبانو په منځ کې. او زما عزیزانو بیا دا الله هغه معشوقانه رنگ دی، که خیالو کوي په دنیا په عشق کې د رهبار نه څه پټ نه وي، دا الله محبوبانه حسن او جمال دی چې هغه د رهبار تم پته نه وي. علما لیکي چې جبريل سره به څه وخت کې خبره کېده چې زما محبوب ته دا راز نن یوسا، نو په دغه وخت کې بم 80,000 حجاب د خدای او د په منځ کې 80,000 حجاب. نو دا 80,000 پردو نال شاتانا آواز وشو چې زما محبوب تنن دا آیات یوسا یا دا صورت یوسا یا دا دغه وجه چې د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهى نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو، نو جبريل ته وی راځه کنه، ویل چې دې ځنه زه مخکې نشم. وی ولی؟ وی زه په عمر کې دې ځنه نه یم تللی، که دې ځنه مخکې شم د الله انوار به تجلیات به مې وزرې وسوځي.
نو زما عزیزان امام بیهقی لیکلی دی چې دغه کلام به چې جبرئیل ته ویل کېدو نو برای راست د خدای आवाज به جبرئیل اورېدو او دته به ویلې شو چې زما محبوب ته دا پیغام یوسي. بعض علماء لیکلي دي چې دته به حکم وشو چې د لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسا خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته نو گویا د قران کریم برای راس استاد د جبرئیل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد د قران اغا الله او خو په واسطه د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ د جبرئیل بعضی وخت کې برای راس خبر د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه هغه ته حدیث قدسی وای. حدیث کی مختلف قسم روایات حدیث مرفوع دے حدیث منسوب دے حدیث فلان فلان بعض حدیث چی دی اغا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دیتا وئی چې دا الله او د پیغمبر په منځ کې واسطه نه د چا په ذریعہ ورته نه شي ویلی شي هغه بیا په درې قسمه یو قسم دا دی چې پیغمبر خوب لیدل یو په خوب کې الله ورته ویلی یو قسم دا دی چې پیغمبر ته پزړه کې القا شوی یو قسم دا دی چې پیغمبر برای راست دا الله आवाज اوریدلې چې دا خبره ده. نو گویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم یا برای راست د خدای आवाज اوریدلې یا خوب لیدلې. اوس خوب باندې یو اعتراض دی هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی آپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی خوب دلیل دی او کنه دی. عزیزانو دا یاد لرئ چې دا ارچا خوب دلیل نه دی دا ارچا خوب دلیل لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی داغه وجه دا ده چې د پیغمبر د ارچا خوب دروغ کې دی شي لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چره دروغ نشي کېده هغه رښتیا دی. لکه یو روایت ده چاچه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولي نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی چاچه زه خوب کې ولیدم نو مزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول. الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړي چې هغه په خوب کې تاسو وایي چې زه محمد رسول الله. شیطان هرڅه درته په خوب کې ویلې شي هر خبره کولې شي لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې زه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چا چې پیغمبر په خوب کې ولید نو پیغمبر فرمایي چې امزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی شیطان زما په شکل ځان نشي جوړ. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض به دا کولو چې دا یو نکته وا چې قرآن جبرئیل ته برای راست د خدای आवाज شوه دی او کنه د لوح محفوظ نه کلام اوچت کړي او لاندې راوړی دی. نو امام بیهقی وایي چې نه برای راست आवाज بکېده
اوس دې مقام کې علما یو بل نقطه لیکي چې د دې جبريل غریب خوبم ډېر خپاو چې یا الله کله خو یو جلک راته هم خایا کې دې شي د دړه کې دارا اوس یو بل نقطه دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دا په څومره ځله راتلو باندې جبریل راوړي دي څومره ځله علما لیکي چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دا قرآن دی او په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلیری زرا کرتی جبرائیل علیہ السلام راغله سلیری زرا کرت نو جبرائیل بکلړه کې دار اغلی چې ما خپل محبوب تاسته اخو د اسمانونو کې ځان تم بوتلو نو کله یو جلک خو ماتم علما لیکي چې د عشق دو مقام وي او دا عشق ټکه عزت چې وایم مال خدا سي په دغه مونږ راځي ځکه چې زمونږ د عمل کې دا عشق ټکه سب په دې آرام توبونو کې مستعمل دا کدا قوم داسې سدد په خله مې ناراضي هغه ټکه چې دی ته وایم شرمېدل بے حیا بے غیرت قوم دی اوس د عشق نامه چې دوی والی نه د دې دماغ د آرامتوب طرف ته لاړ شي د آرامتوب او شیطانت طرف ته لاړ شي اوس لفظ عشق که تاسو وپېژنئ یو ځل حیران بشئ چې دا عشق لغت معنا څه ده عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي د ونې لاندې ځمکه کې چې کومې جرړې دي دې ته عشق نو چا سره مینې تم ځکه عشق وایي چې د دې مینې کوونکي د هر رګ نه د معشوقۍ مینه تاو شي نو مینه بیا داسې اتاو ما غوندې روټي خلاص نه او زمونږ مون سره مینه ده جمعات تراغلی یو صاحب او چې دی جمعات نه وځو حج سره مینه ده لاړو بیت الله شریف ته جرالو په کراچۍ کې ګرام کالا کړه او انګريزي سره پرېخو چې حج ته لاړو چراغ مغازې د انګريزانو بودای په سر ده خدای دې غر کړه سر دې کل کړي نه په حج نالته د امام شافعي په مذهب عمل کړي وختې لګوندې کینچی کړي تاسو خیال را حج سره مینه د حج نه چراغ اجي صاحب ته جوړ اجي صاحب نه اتی صاحب ته جوړ مینه دې ته وای لقد ابو هريره مینه و د جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد ابو بکر صدیق مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عمر مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عثمان مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت علی مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې دا ابو هريره څنګه مینه وا لس ورځې وشوي چې روټای نه دا پړلې لس ورځې نه روټایشته نو بش مخامخ ناسته او بس چهره اقدس د جناب رسول الله ته ګور پیغمبر په خیال شو ابو هريره جوړ ډېر وګی شوی اوچ شو د لوګي اوچ
وینا جی ٹک ٹاک نسے کیا ہو گئے ورتوی یا رسول اللہ زما دی د خدای په ذات قسم وی که په دنیا د خدای کې مې نه دا هوشته چې روټای مې وخوړی نه مې دا هوشته چې اوبه مې وڅکلی نه مې دا هوشته چې چېرته ښې جامې مې واغوستی هوس مې صرف دا دی چې سترګو مې تا ته لیدلی او پزړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی بس دا مې هوس دی چې سترګو مې ستا ملاقات کولی او پزړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی مینه دې ته وایي چې ابوبکر د لوی مالدار په عربو کې بل څوک نه و چې مدینه ته لاړو خو چې څونه ټولې باج کړه جارو یې والا کور کې لنګې والی دی کم ځای چې لنګ شلېدلی دی د کیکر پازغي ګنډلی ستن تار نه جبرائیل علیہ السلام راغی غم داسې د بوجای لنګ والی دی او د کیکر پازغي په کې سوري ګنډلی جبرائیل لنګ والی پیغمبر ورته ګوري وی دا ولی ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته ویلي چې تاسو نن د ابوبکر غوندې لنګ وهئ مینه دې ته وی چې د حضور د وفات آواز راووتو د کورا حضرت عمر توره راوویسته ویل زما دې د خدای په ذات قسم وي که چا وویلې چې رسول الله وفات شو نو اوس به تې سر پرېږدي د مرګ به وایه یم نه د عمر دماغ کار پرېږدي مینه دې ته وایي چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی را پیغمبر را لے گلے ما لور و دومت سے پیسے را تپکا پیغمبر را لے گلے وی چاو وی تو خو مخکم را گلے وی مخکم دا خدای پا نامه غختی وی تا 100 روپے را گلے اس پیغمبر را لے گلے ما چه صداغه پا خاطر را گلے حضرت عثمان دا طولو خزانو کنجانے ورطا پا جولے کی واجو وی دا محمد رسول اللہ په خاطر دا ټولې خزانه یو اصله لاړو پیغمبر ته وی چې یا رسول الله ما سره عثمان دسی چلو راوی ورته عثمان د په خدای په نامه د 100 روپے ورکړي او زما په نامه د ټولې خزانه ورته والا ورته یا رسول الله ستا په نامه مې زکه ټولې خزانه ورته والا کړي چې کتن وی دادا سیخه خدای با ما تا چا خودلے دا دومره خوا خدای چې زه پیجنم خستا په برکت پیجنم نو کتن وی دا با ما تا چا خودلے نو ستا په وجه زکه ټولی خزانه می پی قربان مینه دیتا تاسو خیال راکې نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د مینې معنا دادا دی مینې ته په عربي کې عشق وای او د عشق معنا دادا چې د عاشق د هر رګ نه د معشوق مینه توشي نو تاسو اوس په ایمان وای چې دا جمعات کې تشریف فرمایي او زه درته په منبر ناست یم چې تاسو د هر رګ نه د خدای مینه توشوي ده اوای په ایمان دا مزګزاري هر رګ نمتاو ستاسو دا هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینا ټاو دا ها نه نو معاملات څنګه شو چې د چا د هر رګ نه د خدای مینا تاو نه او د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینه تاو نه
هغه خلق باندې د جنت بوی حرام بوی کلو خبره ده ممکن چې څوک مړ شي څوک په درېیمه ورځ ورشي یو قبر پرانیزئ حال یې وګورئ لاندې چې څه کار کېږي ورسره دې زمانه کې چې څوک مړ کېږي تاسو قصدن په درېیمه ورځ ورشئ او دا قبر پرانیزئ اگر چې قبر پرانیسته جایز نه دي ناجایز دي خو دې پرانیزه او وی ګوره چې څه کېږي ورسره څوک چې راکې مړ شي زمون قبرونه د اور تنور زمون قبرونه د لړمانو تنور زمون قبرونه د مارانو تنور زمون قبر له د جهنم شغلې را ننوځي نو د دې قوم د قوم خدای په عظیم قهر گرفتار قوم د قوم ټول پاکستان بلکې څومره دنیا کې اسلامی ممالک چې دي ټول عیاش او د خدای په عظیم قهر عرب ممالک وګورا ترک وګورا مصر وګورا پیرنګیان یورپ په دې هیر شي یورپ په دې هیر شي چې داخله د دوی عیاشي وګورئ پیرنګیان میمانې به دې هیر شي چې د دوی کرتوتونه وګورئ دا درته دا اورېدو نه ویم ما لیدلي زه ورغلی ما ښځې او نر بربنډ لیدلي دا چې کم نن د پیغمبر قوم ځان ته وایي انګریزان به دې هیر شي په پېښور کې وګورئ څه حال دی پنډای کې وګورئ څه حال دی بیګاوي په پنډای طوفان راغلی مال طوفان لا په سم نه دی راغلی په اسلام آباد وای طوفان په اسلام آباد لا چرته طوفان اسلام آباد کې ورشه وګوره سکیږي انو می په خدای دې د صدر ایوب بیړه غرق کی چې په دې ځای اسلام آباد کې په دمخانو اسلام آباد نمونه یې تو ورشه د های کورټ سره نشترحال وګوره عبدالرب نشتر وګوره داغه نامه په دمخانه باندې د دله قوم په بایسکوپ باندې د فردوس نامه نه وایي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې طوفانونو انتظار کوئ پرون را چتچاوي مومندو کې ډېر بد حال مال بد حال عرضه کې برازي تماشا به کوئ د ځان خیر غواړه ما تسوي ورشاغه خلق توا چې په 50,000 روپے ووټ خرڅ کړي چې په 2 کروڑ روپے منبران اغستی دي او په 2 کروڑ روپے سنیټرای اغستی دي ما ته ورشاغه راونی سکه هغه ملکان راونی سا چې د یو ووټ 50,000 روپے د دې قوم په سر اغستی کړي دي نور بم خدای رانیس نور تماشې به د ځان کوي سم چې خوخه ده کوي سرام توب باندې دا دله قوم صرفه نه کوي سرام توب سم چې خوخه ده کوا حساب به په لوی لاور کیږي پته بلګي چې پاتې شو دا چې ته د حکومت صحیح حکومت کم حکومت شته حکومت خو په دې ملک اړو شته نه تاسو ورشئ د دې حکومت تماشا وکړه په خدای قسم چې د ملک کور روان شي دوی خاندي دا افسوس ټکی چې په ریډیو یا په اخبار کې راشي دا افسوس ټکی هغه سکرټریانو یې ورکړي هغه
لوی ګورو نانک چې دی هغه نه ویلي چې ډېر افسوس دی چې د پلاني کور وران شو دا هغه سکرټریان مې کټریانې ورکړي په تاسو څوک غمجن غلام قوم وی او 43 کاله او مغسې غلام یې تاسو آزاد شوي نه یې آزاد نه یې په دې ملک سرمایه‌دارانه نظام دی دیو خر بلار شي غویا براشي غویا بلار شي خر برازي خر بلار شي غویا برازي خبره بمدغه سي تاسو بمدغه د منګه کرونه یې کې منګه کا خاورې کنه او خاورې دې پدا همدغه منګکان به او پدغه کوسو کې بغرځي یا بغاډي ګرځوي او یا بچې د پولیس بم ني سیرانی دي گاډو ما تا هم سره جنډه په گاډي لګولې و لګولې دی و نو دې ما زور پسې کړ زه چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کړ د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وي مور دې منډه وي خزه دې منډه تام نم د ټاک بڑوا جوړی ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دي دا مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی مولا درته هغه وخت کې د سړی زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو ګرځيږي او ټول تباہ سمکار خدای چې چا سره څه کوي حق چې پولیس ته راونی سي کنه او ګناګار نه په بلی ګناه کې خدای رانی ولې په بلی ګناه مجستریټ دې چې راونی سي په بلی ګناه کې خدای رانی هغه ورځ یو دکاندار یونی و ما وای په ایمان مال څه ګناه ده درک ول ګناه را کې نور څه نشته خدا غستو مې یو کانه ساتلې او خرڅول مې بل ساتلې دا رامي ته په دې قوم کې شته کني دا غستو یو کانه او د خرڅول بل کانه دا سي قوم دې د تلې په دې ډنډه نه ده تلې په دې ډنډه کې پارا چولی پارا نو چې دا ستله دغه کې نو ګلچ ولور کې پارا دې طرف ته لاړ شي نو دا شی والا شی سبلا ورته یغه پلیټ باندې ادرون والا وی لګ می خواګه درکړ التا پاره التا غټ طرف درون کړي د ډنډې تارونه لاند وګد کړي توبه به وباسي چې د دې قوم د فراډ او د بېمانۍ نه دا لرګو والا نه دي دا ټیمبر مرچن والا یو خاصه خدای قهر په ملک نازل دی لرګي ګران یو دوی په ناب تول کې چې کومه کیسه کوي عقل بدی و بیا چې سوق دی ولا بوزي ا بوتلو والا ور سره وړاندې نه خبره کړي چې غواړو به پړتل راکا دیار کا غواړو به دیار راکا پړتل او دا خر دې نه پويږي زما بم په کې صد مور پي وي دا ټول قوم په دې کار عزیزانو سچ در سره کیږي خدای خدای هغه کلام هم پرې خېده چې کوم کلام په درويشت کاله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله هغه کلام هم پرې او د بدن د هر رګنم د خدای او د غد رسول مینا نه دتاو نو دنیا مم تبادا او آخرت مم بیللې ده واخر